انسان دنیائی معاملات کی پریوزی او د خلقو نکاحونو کې طلاق مسائل کې یو بل سره جوړخ کې یو بل سره دیروانی په جرګو کې سارا ماقام ناسی واسنه چې تاسو نه مثبت شي اکثر خلقو نه مثبت شي دا خلق اکثر دا وایي چې یاره بس بل ټیم به موږ کو مخ کې دا مسله حل کو یا خبرې کوي او پاره کې د موزه ټیم تی روزي الله رب العزت زکه یاد دیانی کوي چې دنیا کې سي تاسو کوي لیکن موږ پرې نه دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه خندق کې چې کافرانو سره جنگ او سخت جنگ مسلمانان او کافران یو بل ته مقابله او سخت جنگ په جمانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا د ماسپخین مازیګر ماقام مثبت شو بیا غنه بعد پیغمبر علیہ السلام خیری وکړي ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاه الوسطى الله پاک دی د مشرکانو کورونه او قبرونه دی ور نړکی دیاغی په جمانی منګ نه مثبت شو دا پیغمبر علیہ السلام اغي تخیری کړی دي ورنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چا تخیری نه کوي ارا کې څومره خلق ولا تکلیف ور کړی دي لیکن پیغمبر علیہ السلام خیرو پسې دعا غانې کړی دي چې الله دی قوم الله هدایت ورکي او د مزدوم راغټ اهتمام چې بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من فاتته الصلاه العصر فكانما وتر اهله وماله چانا چې مثبت شو خاص کر دی ما زګر مثبت شو بس دا داشان شو چې د مال جان خاندان هر څه ختم شو دی دنیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نزدیک حیثیت نه ده الله پر نزدیک د دې څه قدر او منزلت نشته ځکه الله پاک بل مقام کې فرمایي وامر اهلک بالصلاه واصطبر عليها اے نبی علیہ السلام خپل بچو ته خپل سنان او ته مسلمانانو ته خپل قرآنی کې د مز حکم ورکوا لا نسلک رزقا رزق زمن پلاس کې دي نحن نرزقك والعاقبه للتقوى رزق چې کم ستا الله مقدر کړی دی هغه تعالی الله پاک را کوي دې رزق بارک مونږ ته نه تاسو نه کوو تم دې رزق مبارک م پریشان کیږي ولې چې انسان الله پاک پیدا کړی په پیدائش نمخ کې الله پاک دغه روزي دغه مال بارکی داغا دی جون پا بارکی داغا زندگی پا بارکی خوالی و بدوالی بارکی اللہ پاک کرسنی کری بس تا تدا حکم دی چتا منزو نکوا او چی دا موس خیال کئی والعاقبت للتقوى آخرت پا بیاستا خیم سوک چی دی منزو نو خیال ساتی ایمان نباد اللہ پاک دا فرض کرے دے نو دی آغا انسان آخرت پر دیر خیستائی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل حدیث کی فرمائی چکم یو سڑے دی مرد نباد سوال او جواب ورکئی او دی ایمان نرستو دی آغا منزون پوراو او آغا پوروالی پا حساب سرا دا انسان با کامیاب شی کموز دی انسان پورانو نو بیا با نور آمالهم دغشانی چی یو مز اہتمام والا کار دے دا ډیر غټ عبادت دی الله تعالی چې اوسره په موس کی پاتې شو هغه په نور اعمال کې خامخا پاتې کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي دا موس دا د ایمان ستون دا او بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي ایمان پنځه بنیادونه دي باغی کې پیغمبر علیه السلام یو د موس ذکر کړی دی زکا علماء فرمائی اور حدیث کی امرازی چکل تاسو گورے چتلانے سڑے مسلمان دیا کافر
دا فرق پته په مزمانه کوي یو سړی مز کوي تبه بدا حکم لګی چې دا مسلمان دی او که یو سړی مز نه کوي نو ته دا غواره کې دا یقینا نشي ویلې چې هغه مسلمان دی یا کافر نو د مز اهتمام کول پکار دی ځکه الله رب العزت د مز حکم ورکړی دی او د دنیا معاملات دا بچلیږي لیکن د منځونو خیال ساتئ بیا غیر بعد الله پاک فرمایي دا مستاسمانه ما فرض کړی دی دا زما انعام دی زما دا انعام چې دی دا مستاسنا ختمی گنا دا تاسو په هر حال کې کوي هر حال کې صرف زنانه الله پاک معاف کړی دی چې په میاش کې اوسو رزي یادا شان دی بچی دی پیدائش سرستو نفاس ورته وي پاغي کې پدی زنانه معنی دا مزنشته معاف ته دا غین علاوه په سال کې څه صورت کې د مز معافي نشته ځکه الله پاک فرمایي چې ته په jihad کې مقامق درته کافرانو لاړي اغي سراس لای تا سلام اصلي یا ستا کسان دا شانی بغیر اصلي والا او هر طرف ته مقامق شاته او خي طرف ته چف طرف ته دا کافران تا مقابله کې لاړي او د مسلم تانزي والله پاک فرمایي فین خفتم فرجالا پس کا یریږي نو پولا راوړا پیادل چې ستا پاخ پو کې چپریم نشته یا چپنشته لیکن ته ګرځینا په یو ځایمان ولاړی نو مزوکا اشارتن وکا لیکن وکا ترکو کوي که سجده کوي کافران پتا باندې هم نه کوي یا د رکوع مکوا سجده مکوا پولاړی مزوکا او رکبانا یا تبک سوار ایمانی سواری یا دا شانت منڈی وئی او ستان شاعت سیلاب را روان دی یا کافران را روان دی یا زناور تاپسی شوی دی او تپ زنگل کی روانی او مستانزی نو اللہ پاک فرمائی دق منڈ منڈ کی دا مزوکا لیکن مزپری ندی فَإِذَا أَمِنْتُمْ او کلچستا یرا ختم شیط پا من کی راشی فَاذْكُرُوا اللَّهَ نُبْيَا اللَّهَ يَا دَوَا كَمَا عَلَّمَكُمْ سنگچ اللہ پاک تات تعلیم راکڑے دے آغا تعلیم ما لم تکونو تعلمون چی مقیت دے غین خبر نوی